نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. صدق الله العظيم. سورہ فرقان مکی صورت ہے. اللہ رب ذوالجلال مکی مکرمی کی 2 سورات نازل کړه ده. ادي اویا آیاتونه دي، شپږ رکوګونې دي. فرقان معنا دا 2 سیزونو کې فرق کوونه. ادي سورات نوم فرقان زکه ده چې په دې کې د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونه ولا مضامین مشتمل دي. داسې خبرې دي پکې چې په هغې کې د حق او د باطل فرق واضح کیږي. اخیری فیصله هغه لازمی طور سره د حق ده. نو دې د واجې نه دې سورات په آخر کې د حق دلایل هغه مضبوطه سره بیان شوي دي. دې سورات نوم مشرکین د هغې شاق جواب طرف ته هم اشاره ده چې مشرکین وبوي وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. مشرکین وبو دا اعتراض کو چې دا قرآن ویلی په یو ځال باندې نه ده نازل شوی، په یو ځال باندې ویلی نه ده نازل شوی. نو دې آیاتونو په تفصیل کې وو باقاعده طور سره په دې صورت کې الله رب ذوالجلال دغې خبرې جواب ورکړی دی چې دو په یو ځال ویلی نه ده نازل شوی. په دې صورت کې 3 مضامین ډېر تفصیل سره ذکر شوي دي. یو د توحید مضمون چې الله یک کې یو دی، په هغې باندې دلایل و براهین ذکر دي. دویم د رسالت مضمون په دې صورت کې ډېر تفصیل سره ذکر شوی دی. او دریم د قیامت مضامین. خو په دې صورت کې د منکرین نبوت شبهات او د هغې د اعتراضات او جوابات هم میلو دي. منکرین نبوت د اعتراضات د جواب نه بعد الله رب ذوالجلال د 100 انبیاء واقعات په دې صورت کې خصوصي طور سره ذکر کړي دي چې د هغې انبیاء د واقعاتو نه دغه خالق عبرات و نصیحات ولي چې کوم خالق د منکرین د نبوت دي، د نبوت نه انکار کوونکي دي، چې هغې نصیحات ولي عبرات ولي
ادې د واجې نه د هغې انجام هم ذکر شوی دی چې چا د مخکینی انبیاء کرامو د نبوت انکار کړی دی او هغې ته قسمه قسم تکالیف مشکلات ویر کړي دي. وخت په وخت د اهل طاعت صفات هم ذکر شوي دي چې کوم فرمان بردار خالق دی او چې کوم گمراه خالق دی د هغې ذلیل خصلتونه خصایل رذیله چې ورته ویلی شي هغه هم ذکر شوي دي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ادی صورت پہ ابتدا کے حق جل شانو یا خپل صفت برکت فرمایل ده یا خپل نوم برکاتی یا خپل ذات برکات یا خپل شان برکاتی بیان کړه ده. تبارک الذی نزل الفرقان دیر خیر او دی برکات ولد آغازات چاہی نازل کو فرقان یعنی قرآن دی قرآن یونم فرقان ہم دے علی عبدی پاخ پل بندہ بوندی هغه بنده چې هغه ټولو بندگانو کې برگزیده ټولو نه زیات معتبر او ټولو نه زیات خاص بنده ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. لیکون للعالمین نذیرا دی پارا دی چې دو کلام او دغه محمد رسول الله د ټول کائنات د پورا د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د زمانه نه ونیسي تر صبح قیامت پوری چې څومره ماشومان راسي څومره مشران راسي څومره ښځې راسي څومره نر راسي څومره ځوانان راسي څومره بوډاګان راسي ټول کائنات د هر انسان د پورا هغه نذیر ده د الله د عذاب نه ډرونکی ده. هر زمانه کې قرآن ادی خبر سره الله رب ذوالجلال ټول مخلوق ډرئی دی الله دی غصینا دی الله دی ناروزګینا دی الله دی غضبنا دی الله دی عذابنا ډرون کې د قرآن چونکه د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم بعثت عام دی هغه تر قیامت پورې ده. قرآن فرمای یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا او خالقو تاسو طرف ته پیغمبر یم تاسو ټولو طرف ته یعنی اما زمانه کې وو داسې نه وي چې په یوې علاقې به یو پیغمبر وي په بل ځای به بل وي یا به یوې زمانې یو وي بیا به بلې زمانې بل وي بلکې نه زه د ټول عالم د پورا تر صبح قیامت پوری پیغمبر یم. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هغه ذات هغه بابرکت ذات هغه ذات ده
چې د هغې یو صفت دا دی چې د هغې سلطنت، د هغې حکومت، د هغې ملکیت له ملک السماوات والارض، د مځکې او د آسمان دی. الله رب ذوالجلال د مځکې او د آسمان مالک دی، حکمران دی، حکومت دی په دې باندې. ولم يتخذ ولدا، الله رب ذوالجلال یو بچی ځان د پوره نه ده ساتلی، یو زوی نشتا، اولاد نشتا. ولم يكن له شريك في الملك، الله رب ذوالجلال سره هیڅوک په دې حکمرانۍ کې، په دې حکومت کې، په دې سلطنت کې شامل و شریک نشته ده. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، رب ذوالجلال ہر چیز پیدا کړی دی، کائنات ذرہ ذرہ پیدا کړی دا، ہر قسم مخلوق پیدا کړی دی، وڑی کے نہ وڑی کے میجے اللہ پیدا کړی دی، غاٹ نہ غاٹ زنوار هم الله پیدا کړی دی. دسې دسې زنور چې د هغې تذکره نن ساینسدان کوي نو حیران دی. تاسو ګورئ په سمندر کې یو مویی دی چې هغې ته ویل مچھلی وایي، دومره غټ مویی دی چې د ټولې دنیا کې څومره خوراک دی ټول خوراک هغه په ګوشي دان خوري. په هوا کې یو زنوار مخکې تیر شوی دی، بعضې خلک یایي چې تیر دی، بعضې یایي چې تیر نه دی. ډاینوسور ورته یایي، یو دومره غټ زنوار چې هغې تصور انسان نشي کوی، چې هغې یوه پشتې چې ته یوه ویډیو کې واضح شوي وو نو هغه یې دې ځای نه تر کوم ځای پورې وه. نو رب ذوالجلال هغه رب دی، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله رب ذوالجلال هر یو چیز پیدا کړی دی، که هغه وړي کې نه وړي کې چیز دی او که هغه د غاټ نه غاټ چیز دی، رب ذوالجلال پیدا کړی دی. فقدره تقدیرا، صرف پیدائش نہ بلکہ د هر یو چیز اندازه لګولې ده، د هر یو چیز د پورې مقرره اندازه، هر یو چیز صورت و صفت خاصیت او د هغې ښایستهوالی او بدوالی د هغې صفات ټولې بیل بیل ګرځولي دي. د کماقلو ته وګوره چې دی په قادر مطلق او عاجز مطلق کې فرق نشي کولی. الله دومره کائنات پیدا کړی دی، او بوتانو ته وګوره خپل ځان نه مچ نشي شړلی، نو دی د بوت او د الله په منځ کې فرق نشي کولی. داسې کماکل خالق دی. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا، د دې الله نه بغیر داسې خدایان وګرځولو د ځان دپاره، داسې خدایان یې ونیولو لا یخلقون شیئا چې هغه هېڅ څیز نشي پیدا کولی، وهم یخلقون بلکې هغې خو خپله پیدا کړلی شوي دي. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا،
دا هغه خالق ته چې دغه د خپل ځان د توان او د فایدې مالکان نه دي. دغه ته چې کوم څیز کې توان دی هغې اختیار او ملکیت ورسره نشته دی، او چې کوم څیز کې ورته ګاټه دی هغې اختیار او ملکیت ورسره نشته. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. نه د زندګۍ مالکان دي نه د مرګ مالکان دي. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. نه د دوباره زنده کونې مالکان دي. تو خالق چې کوم د الله نه بغیر د غیر الله عبادت کوي، بوتان یې خپل معبودان ګرځولي دي، بوتان یې خپل مالکان ګرځولي دي. تا داسې خالق دی چې دغې ته پاته نشته، علم نشته. او بیا خصوصي طور سره په دې آیتونو کې ولم یتخذ ولدا، الله څوک زوی نه دی ګرځولی. دی به وي چې حضرت عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی. واجه څه ده چې حضرت عیسی علیه السلام هم یو کس ته وی قم باذن الله، د الله په اجازت سره پوسه. اغا پوسی اغی تا زندگی میلو شي. خدا خرد دمر سوچ نکئی چې عیسی علیہ السلام بووی چې باذن الله دی الله په اجازت سره. نو دی عیسی علیہ السلام زندگی ویر کونه دی الله په اجازت سره داسې نه ده. دا داسې نه ده چې دغه د عیسی علیه السلام د انسان د زندگی او د موت مالک شو. ملکیت او اختیار ټول د الله سره ده. خو د الله برگزیده بنده حضرت عیسی علیه السلام ته بطور معجزه الله تعالی یو صفات ویر کو چې خالق ایدی طرف ترو والا چې الله آرس کون که ده. ایدی دی واجه نا چې کومو خالقو په بورا کې الله اجازات نه دی ویر کړی، نو هغه خالق عیسی علیه السلام هم نشي پوسولی. بہرحال حضرت عیسی علیہ السلام په بورا کې بوده داسې باطلې عقیدې سوتلې قرآن یې آیي چې الله د هر چیز مالک دی. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. مخکې آیاتونو کې الله رب ذوالجلال د توحید بیان ذکر کو چې د هر یو څیز اختیار، د هر یو څیز خلقیت، د هر یو څیز حکومت صرف او صرف د الله سره ده. اوس په دې آیاتونو کې الله رب ذوالجلال د نبوت منکرینو جواب ورکوي. منکرین نبوت ته دا شبهه وه چې دا قرآن د پیغمبر علیه السلام درویغ دی. نعوذ بالله، دا د پیغمبر علیه السلام خبره ده، دا د پیغمبر علیه السلام د لوس لیکنه ده، دا د الله کتاب نه ده، دا د الله کلام نه ده، بلکې دا پیغمبر علیه السلام د ساحرانو سره میلو شوی ده، د جادوګرانو سره میلو شوی ده، او دا کلام یې ته نه راخستی ده. وقال الذين كفروا او کافرانو
ان هذا الا افک افترا دا قرآن خو نه ده مگر صرف درویغ دی چې تړل شوي دي وأعانوا عليه قوم آخرون او د دې قرآن سره مداد شوه ده د قرآن په لیکنې کې په تصنیف کې د پیغمبر علیه السلام سره نورو خلقو مداد کړي فقد جاءوا ظلما وزورا تحقیق سرا دو خلق صریح بے انصافے صفو سترا درویغ بوندر روندی جاؤ دے روڑلو ظلما بے انصافی ظلم وزورا درویغ اللہ تعالیٰ دے خالق پہ جواب کے فرمائی دو خالق چیدی دو صریح درویغ آئی دو صفو ظلم و بے انصافی کئی آغا کلام چی دی آغی مقابلہ تروس پوری و انسان و نکڑلا و جن و نکڑلا آغا قرآن چی دی آغی پا مقابلے کی یو آیوت چارو نڑلے شو آغا قرآن سنگی یو امی هغه قرآن څنګه یو بے تعلیما تعلیم نه ده کړه پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم هغه څنګه ولیکلو دې د واجب نه صریح بے انصافی او بهتان ده چې د کوم قرآن علم نه دنیا حیران ده اهلی کتاب چې هغه غاټ غاټ علما او هغه به وی چیرې د قرآن یو آیات ځان سره غلومان را جمع کوي ځان سره تکړه تکړه خالق را جمع خو دغه مقابله یو نکړل شو نو دی خالقو کې لژوند کې معقل نشته چې د دمر غاټ درویغ یې بل ذکر اللہ فرمائے لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين دیبو دا خبرن کولا چی پیغمبر علیہ السلام ایوکاسنا اہل کتاب یو دیر غاٹ عالم دے یاغی نئی مداد خست دے واغی دی پا بدلے کے قرآن جوڑ کردے دے نو اللہ و تیائی کم قرآن نسبت چتو سو کوے اکم کاس طرف تے چکوے اغا خو عجمی دے اغا عربی کاس ندے و قرآن دی عرب جبکی دے نو سنگی اغی ولی کلو بہرحال وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا نبوت منکرین دی نبوت نے انکار کو ان کو دویام شبہ و اعتراض داو بلکہ بہتان داو دویام چھ قرآن دی اللہ دی طرف نہ دے بلکہ دو خود مخکینی خالقو دی قصو دی کہانے ہوئے و مجموعہ دا نعوذ باللہ پدے کہ اس سے خوص خبری نشتا دو مخکینی خالقو کیسے کہانے دی اللہ فرمائی وقالو دو خالق تو بے دلیلہ ظلمون خالق دغینا شروع کا اساطیر الاولین دو خود مخکینی خالقو کسی کہانے دی اکتتبها چاگے لکلی دی پیغمبر علیہ السلام دا لکلی فہی تملا علیہ بکرتا و اصیلا
اچا باندې لیکلي دي دغه قصې دغه کہانې دغه خبرې ځکه چې خپله خو نشي لیکلی چې کومې خبرې په لیکلي دي نو فهي تملا علیه بکرة واصیلا هغه لیکنې چې دي سبیا او مشوم پیغمبر ته راوړلی شي او په دې باندې ویلی شي لہذا پیغمبر علیہ السلام آخ کلی کن ریوده کی و نعوذ باللہ مشتیوری اللہ رب ذوالجلال دغی خالق تجواب ورکی قل ویا او پیغمبرا انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض دو قرآن نازل کرده ده غزات نازل کرده چه آغا پیجنی پت رازونا پمزکو پاسمانونو کی چه کم زیونو کی پت سامان دی چه سشا پتای آغا پیجنی اغا عالم الغیب دے اغا دے ټول کائنات تر دې پوری چې میژه چې دی میژي اپشي پانجا چې په تورې تیرې کې اغا وایي هغې اواز هم اوري او هغه هم ویني دومره عالم الغیب دی إنه كان غفورا رحيما بشك الله تعالی بخون کے مہربان دے یعنی دی اللہ تعالی شان کے دی قرآن شان کے چتو سکون دا بیہودا او دا گستاخانہ او دا بیکارا خبری کوے دا بے باکانا خبری کوے دی تقاضا دادا چا اللہ تعالی فوراً عذاب رولی او تو سٹول تباہ برباد کی خود عذاب دی نروت لنی واجدو دا چی انہو کان غفور الرحیما بے شک اللہ تعالی بخون کے مہربان اوی رحم اوی کرم اوی عزت ولدے وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق إذا زنا منكرين نبوت دریام شبهانا چلو پیغمبر ایمو جوانده که خوراک سکوک ویلی کئی ایمو جوانده که پا بزارونو که ویلی گرزی ایمو جوانده که کارونه ویلی کئی دغا منکرین نبوت چکم دی نبوت نا انکار کولو دغیب دا خبر کولا پینز صفتو نی پیغمبر علیہ السلام پا بورا کے اعتراضاً ذکر کو ما لهذا الرسول ویلی دو پیغمبر پینز صفتو سر موصوف دے حالانکہ دا پینزه صفتون نبوت سر نشی روت للے نمبر 1 دوی مجونده کے خوراک کئی نمبر 2 دوی مجونده کے بزارونو کی گرزی نمبر 3 ایده سرا دی پیغمبر سرائی و فرشتہ نشتا دے چاگا دم رغاٹ فرشتہ ویو جسو خبر کئیو دو تراکتا نویستی نمبر 4 ایده سرا دمرا غاٹ خزانی ویلی نشته ده چاگه خزانو سرا دو غٹ دنیا تا خوروکی ویر کئی و دو دمرا مالداری وی چه خرچ کئی و بس فقر و فاقا اغا وینیم نا او پینزام اعتراض دو چه کم از کم دی پیغمبر سرا یو دسی باغ وی چه آغا دی جونات وندی کی وی نو دا قسم اعتراضات
پیغمبر په ذات باندې الله تعالی دغه تفصیلی جواب مخکې آیتونو کې ورکړي وقالوا ما لهذا الرسول دو ان نبوت نه انکار کوونکی خالق یې څه شوي دي د پیغمبر ته یاکل الطعام چاغه خوراک کوي مجوند کې ويمشي في الاسواق او دا ګرځي په بازارونو کې لولا انزل الیه ملک دریام اعتراض ویلین نازل کړل شوی دی د سره یو فرشتہ فیکون معه نذیرا چاغه فرشتہ دی پیغمبر سره وی وغه خالق ډری غلش او یلقا الیه کنز یاد دی تروش روشی یو دمرا غاٹ خزانه او تکون له جنہ او یای دی دمرا خستا بوغوی جنات وندی کی بوغی وی اقلو منها چدات نخوری وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا د ظالمانو خو ظلم و ستم حار یو حد کروس کو چې مسلمانانو ته اعدام ہوئی تاسو دسی خلقو دسی کاسو دسی پیغمبر اتباع کوي دسی پیغمبر دی ظالمانو ظلم دی ناانصافی دی بے انصافی آخری حد کروس کو چی دی پیغمبر پشان کی مسلمانانو تدا الفاظ استعمال کو ان تتبعون الا رجلا مسحورا توسو خود تابیداری و فرمان برداری نہ کوي مگر د سکاس چې پاغي باندې خپل جادو شوه ده الله اکبر نعوذ بالله انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا او پیغمبر او ګورا د ظالمانو څنګه څنګه مثالونه د تو د پر جوړ کړي دي کلا تا ته ساحر آئی جادوگر آئی کلا تا ته کاهن آئی کلا تو ته د قصو کہانیانو ولی آئی او کلا تو ته مجنون آئی نعوذ بالله کلا تا ته شاعر آئی څنګه څنګه مثالونه جوړ کړي انظر كيف ضربوا لك الامثال اتو دي پر فضلوا فلا يستطيعون سبيلا بس دو خالق دي حق لري ناړي دلی دي اې دې واجنا دغه دې نه غلاري طاقت نشي لرله نه غلاري طرف ته نشي روتلله دای کافرون شبهه وی اعتراضات قرآن ادی جواب ویر کئی خواہ تبارک الذی دیر دی خیر و دی برکات ولد غزات انشاء اغزات کچتا وستلا جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا هغزات دیر دی خیر و دی برکات ولده هغا دیر دی عزت و دی مقام ولده هغزات کچتو وشتلانو تو تبو عطا کی دینهم دیر شش سیزونکم چی دغی آئی تو تبو دسی باغات دیر کی چی داغی باغات لون دی بو نهرون بیجی جنات تجری من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا
وغام توتا علی شان معلات تیور کی دیر بو کی چکم سیزونا کافران دیر خستا خستا گڑی عجیب و غریب گڑی دا دی اللہ مخی تا دیر حقیر دی دیر ادنا دی دیر کام دی مال و دولت تابو بے پناہ یہ تو پا قدمونو کی ہو چاہی و فقر و فقابو یہ تو نبی خی خاتمہ شی الدنیا ټولو نه مالدار ترین انسان به تو وګرځي حضرت ابو امامه رضی الله عنه نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مو ته وفرمایلو چې مو ته مو پروردگار وې کته غوړي نو ته د پوربو مکی دو څومره ګټې دي دا به د سره زار جوړ کما مکې په غرونو کې مکې په وادي کې په مکې کې چې څومره ګټې دي دا ټولې ګټې به د سرو زارو کوم قدم رغاټ سره زار چې انسان سره شي نو سوچ کوا چې هغې سره به غوټې دنیا باندې چاته چولی شي خو مو عرض وکړو پروردګار زه دا نه غواړم زه دا غواړم چې وارث دې زه په ماړه خېټه روټۍ وخورم وایي وارث دې زه لوږه تېره کړم چې کله زه لوږه تېره کړمه نو تو طرف ته متوجه شم او تو ته دعا وکړم تو ته فریاد وکړم او تو یاد کړم چې کله زه په ماړه خېټه روټۍ وخورم نو یې تو تعریف وکړم او یې تو شکر وکړم تو مال و دولت دی الله دې پاره څه شی دی داسې بې شمېره احادیث دي چې پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی او پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم پاغي باندې فقر او فاقه ته غریبه ته ترجیح ور کړی د په دې غاټو غاټو دولتونو باندې بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا دی رسالت دی پیغمبر دی نبوت انکار کونکو دی پورا تنبیح دا او بعضی احوالو اغا دردناک کیفیات دی قیامت دی ریزی دو خالق دی قیامت نے انکار کئی ہوئی قیامت ریزی تدرویغ آئی وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا هغه خالق چې هغه د قیامت نه منکر وي هغې د پاره مو ډېر خطرناک جهنم تیار کړی دی ډېر غاټ اور دی دوزاخ یوې طبقې نوم سعیر دی سعیر او دغه سعیر صفات الله اخپله کوي اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا دغه سعیر چکم ده دغه دوزاخ چکم ده چکلا دغه منکرین قیامت الرینا دغه سعیر وګوري سو کولو په فاصله باندې سو کولا چې یو کاس سی دمره فاصله کې چې کله دغه جهنم وګوري دمره لرې نه چې وګوري نو آخ کا جہنم یونو کتنی سراب واغی کی جوش او غضاب او غوسی دی واجنا غاب بڑکوشی دسی غڑنبو شروع کی
تغیضا وزفیرا ډېرې غصې نه او دا به داسې اوازونه شروع کړي غړمبه به شروع کړي وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا او چې کله واچولی شي په دې کې د لرې او د تانګ ځای نه مقرنین دعوا هنالک ثبورا دغه جهنم دا دمر خطرناک جهنم ده اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تبارك الذي کی دی کنا ډېر غصې نه به دغه جهنم داسې چلانا داسې اوازونه به شروع کړي داسې غړمبه به شروع کړي چې دغه منکرین وګوري چې دغه به پیغمبر پسې خبرې کولې دغه به د قیامت پسې خبرې کوي دغه به د جهنم پسې خبرې کوي او دغه منکرین قیامت چې کله په زنځیرونو کې جهنم د تانګو د توریک او د وړي کې زینه وروچولی شي ضیقا مقرنین زنځیرونو کې باندې دعوا هنالک ثبورا الله آلته کې به ثبور رغوړي ثبور یا الله مو ته مارګ راکړي یا الله مو تباه کړي داسې چیغې به وایي آلته کې به هلاکت او مارګ رغوړي او مارګا او تبوی او بربوده ته چیتئ دو خو ډېر د مصیبات وخت د روشا روشا مړکا چې د بلوي د مصیبات نه خلاص شم خو هغه ټیم کې به خپل هلاکت او حسرت ته آواز ویر کوي خو مارګ به ته په جواب کې سي لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا نن ریزی باندې ته صرف یو مارګ ما غوړه بلکې ثبورا كثيرا ډېر ډېر مرګونه ډېر ډېر تباهي ډېر ډېر هلاکتونو ته اوازونه ویر کا راوغوړه قل ویا او پیغمبر اذالک خیر آیا دا بہترین دے ام جنت الخلد التي وعد المتقون یا آغا دی ہمیشہ والا جنات آغا دی ہمیشہ والا باغات چھ دی آغی وعدہ کلل شوی دا دی تقوادارو خالق سرا دی پریزگارو خالق سرا دی اللہ نڈریدن کو خالق سرا کانت لهم جزاء ومصیرا دی آغی باغاتو دی آغی خستا خستا زینو دی آغی خستا خستا مکاناتو کانت لهم جزا دا بوی دغی بدلاوی و مصیرا او دا بوی دغی سلاوی بدلاوی وی آغی دی پورا بودا ٹھکاناوی دا بوی زیوی لهم فيها ما يشاءون خالدين پدغه زکه بودا همیشه همیشه دې پوروي چې تر څو پورې زړه غوړي کان علی ربک وعدا مسئولا اے پیغمبر دو دی تو پروردگار و وعده دا چې دو دی پروردگار په ذمہ باندې دا او آخ کی ذمہ دورے آغ وعدے مطابق دی پیغمبر تا حکم شوه دے چی اخپل امتیون دے سوال کئی اللہ نمو غوڑی آخ کا وعدہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ
او هغه ریز یو دا کا چې کله دو ټول راجام شي وما یعبدون من دون الله او هغه ټول معبودان پر راجام کی کوم معبودانو تب چې د سجدې لګولې فیقول اانتم اضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبیل هغه خدایانو تب ویلی شي چې آیا تاسو یې مو د بندګان الټا پلټا کړي وو که تو د خپله لار کشه کړي وه دی په غلطې لارې باندې خپله روانو او کنا تاسو ورته ویلي وو چې مو عبادت کوي قالو اغه ټول معبودان په پیوځه باندې وینا شروع کی چې څومره خلق ته د عبادت کولو سبحانك پوکیدا اے پروردگار تو دے پورا ما کان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ای مجھے دے پورا مناسب ندا چی مجھے تو نہ بغیر بل سوک ملگر جوڑ کو ولیکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر خو او پروردگارا تو دغی بندگانو تا او دی پلورانو نکیانو تا آغا فیدی ویر کی دنیا کے دے مول ویر کو دولات ویر کو عزت دی ویر کو کمرانی دی ویر کو حکومات دی ویر کو حتی نسوا الذکر تردی پوری چی دغی دا نصیحت ہیر کو وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا دے شود سے چی تو یوت تنہیر شو او دو دس قوم تنہ جوڑ شو چی دے شہوتونو دے لذتونو کی دم را غارق شو چه دو هار سیزی ہمیشہ اگڑلو اے پروردگارے تو علم ازلی کی پیلنا تو خالق تبو بربود دی فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا تو سواغا خبر و اوریدلا چکمی دے خدایانو اخپل اقرارو کو نو دو معبودان توسو پا مال کی درویزغان گڑی فما تستطيعون صرفا ولا نصرا پس توسو توقات نشل رچ توسو پشو پس شیو یای توسو مداد اکڑلش ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا چا چاہی تو سن ظلم کڑ دے بے انصافی کڑی دسترگی پٹی کڑی دینو آگے تب مجد دردناک غاٹ عذاب سکو وما ارسلنا قبلك من المرسلین او پیغمبر ایتو نمخ کی مجد سمرام بیالی گلی دی نمو دیلی گلی اغا ٹول پیغمبرون الا انہم لیأکلون الطعام مگر اغا ٹول پیغمبرونو بو دخ کسی خوروک کولو سنگ جی انسانان خوروک کئی اغیر شبہ جوابی ویر کو چی ٹول پیغمبرون چی مجھلی گلی دی ٹول پیغمبرونو خوروکو نکڑی وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَطُول پیغمبران پا بازارونو کی گرزی دلی وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَا او مجھا باز دے بازو دے پورا امتحان او گرزولو دے امیرانو
د مالدارانو ازمایش غریبانان وګرځېدلو چې دغه غریبانانو ته حقارت سره ونه ګوري، کمتیا سره ونه ګوري. غریبانانو ازمایش امتحان مو امیرانو مالدارو وګرځولو چې دغه په